یعنی عیسی علیه السلام په خپله چې کله پورې انجیل نو نازل شوی نو عیسی علیه السلام به په تورات باندې عمل کو، خپله زندگی په تورات باندې تیروله. او چې کله نه انجیل راغی نو انجیل د تورات احکامات منسوخ شو، یعنی تورات منسوخ شو، انجیل راغی، بیا د هغې نه وروستو به عیسی علیه السلام خپله زندگی د انجیل مطابق تیروله. خو دا عیسی علیه السلام چې د تورات تصدیق کوونکی و چې دا تورات چې کوم دی دا حق کتاب دی، دا من جانب الله دی، د الله د طرف نه راغلی دی. نو دا عیسی علیه السلام د تورات تصدیق کوونکی و چې دا ټیک کتاب دی او دا د الله کتاب دی. او بیا دک شان چې انجیل راغی نو دا انجیل د تورات تصدیق کوونکی و چې دا تورات ټیک کتاب په خپله زمانه کې اوس هم ټیک دی، خو صرف زمانه بدله شوې ده. الله رب العزت د هر انسان مناسب احکامات دا په وخت باندې را لېږل. د دې مثال داسې منسوخ و چې لکه اوس د بعضې خلکو په زړونو کې دا اشکال پیدا کېږي چې تورات ولې منسوخ شوی دی، ولې الله رب العزت لومبي احکامات غلط نازل کړي اوس یې ټیک نازل کړل. نو نه، د دې مثال داسې دی یو طبیب او د یو ډاکټر چې ډاکټر څه وخته پورې یو کس ته دوایي ورکوي، بیا چې کله دې ډاکټر ته لاړ شي ډاکټر ورته دا دوایي اوس مه خوره، دا ستا دپاره فایدهمند نه ده، نور دوایي ورته سټارټ کړي، دا ستا دپاره فایدهمند ده. اوس که سړی ډاکټر ته لاړ شي دی په خپله خوښه باندې دوایانې شروع کړي او په خپله باندې دوایانې استعمالي، دغه یو قسم دوایي استعمالي، نو دی به جوړ نه شي د عقل مطابق. نو دک شانتی الله جل شانه چې څنګه سړی ډاکټر له لړ شي، ډاکټر ورته وایي دا تا چې کومه دوایي خوړل دا اوس پرې ده، د دې ټیم ختم شوی دی، اوس تا کې دا دوایي کار نه کوي، اوس ته نور دوایي ولیکي، دوایي ته بدل کړي. دک شان الله جل جلاله د هغه وخت مناسبت سره تورات احکامات د خلکو مناسب، بیا چې انجیل راغی د هغې خلکو او د هغې وخت مطابق الله جل جلاله انجیل راولېږي. بیا اوس چې کوم دی د ټولې زمانې تر قیامته پورې څومره انسانان راځي هغې دپاره الله پاک جل شانه قرآن راولېږو. نو دا نه چې هغه غلط و، هغه ټیک خو د هغې دپاره هغه وخت مناسب دغه علاج و، دغه طریقه وه، او بیا الله قرآن راولېږو تر قیامته پورې الله ته پته چې دا د ټولو دپاره شفا ده او د ټولو دپاره د ژوند د تېرولو طریقه دا مناسبه ده. الله قرآن راولېږو، ټول کتابونه منسوخ شو. دا مخکني کتابونه غلط نو، دا هم د الله د طرف نه وو، خو د هغې وخت هغې زمانې د هغې خلکو مناسب الله جل جلاله احکامات را لېږلي.